أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک په دنیا کې د خپل دوه لونو پرورش وکړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنت خپل دوه ګوتې چوتې کې چې په جنت کې به هغه کس دي زما سره یو شانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج په شپه باندې روانو چې یو دوه فرشتو یو سړی لغړ روان کړو، بل یو نوراني سړی راغی او هغه په فرده راواچیله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا څوک دی؟ و چې دا هغه څوک دی چې په دنیا کې د خپل لونو پرورش کوو. نن سبا کنن مونږ وګورو، نن هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور جاهلیت را روان دی چې هر سړی خپل لونه وجني. نو لهدا زما ټول مسلمانانو ته دا خواست دی چې د دین اجتناب وکړي او فردا آینده لپاره داسې کار ونه کړي څوک چې خپل لونه ژوندی وجني، څوک دغه کې زیاته کوي، د دین اجتناب وکړي. د دې وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې چې کله یو صحابي مسلمان شو او هغه خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل دور جاهلیت قصه وکړه، خپل واقعه بیان کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې زما مخې لمر راځه. نو لهدا موږ له پکار دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس څنګه سوال موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخې ته ورځو او دغه کې ګوند دین دغه پرده اجتناب پکار دی.